سورة الطور بعد السجدة وقبل الملك. ترتیباً د سورتون د قرآن 52 او په نزول کې 76 نمبر. بعد السجدة وقبل الملك ربط دلته کې ترقی د ذاریات نه چې ان عذاب ربک لواقع، هلته کې ان الدین لواقع او دلته کې ان عذاب ربک لواقع. خلاصه دو دلائل عقلیه، دو دلائل نقلیه او دو عقلیه یو وحی، دو عقلیه دو نقلیه یو وحی، دو عقلیه دو نقلیه یو وحی او بیان توحید په درمیان او اخر کې تسلی. والطور وکتاب مسطور دلیل نقلی موسی علیہ السلام، کتاب مسطور لیکل شوی دلیل نقلی د کتب سابقونه فی رق منشور فصحیفه کشاده کې والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. دعوی صورت نو دا دعوی صورت شو. بس اخر کی وسبح بحمد ربک، حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم. نو مجلس په اختتام کې بسوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نو دا کفاره د مجلس د پورته کېدو ده. ادبار النجوم ورستو دستورنا رکعتين بعد الفجر. ځکه نبی علیہ السلام وایي چې اشراق وخت څوک منځو کې نو دا هر څه نه بهتر دی، یا رکعتين بعد الفجر سبا راختل دی او سنت او بیا وروسته فرض کړي. نبی علیہ السلام وایي چې دا د سحر سنت خیر من الدنیا وما فيها، د دنیا ما فيها نه بهتر دی. بسم الله الرحمن الرحیم النجم اذا هوى.